حامدا ومصليا اما بعد. زما محترمو نن در سره یو بله نوې مسله شریکوم. حالانکه په دې مسله کې ډېر زموږ د دې زمانې هغه نوجوانان هغه پکې اخته شوي دي. نو یقینا د دې نوجوانانو زما دا امید دی چې کله د شریعت یو حکم واوري په هغې باندې به بھرپور عمل کوي او الله تعالی د عمل توفیق ټولو له ورکړي. هغه مسله دا ده چې نن سبا ډېر نوجوانان هغه شادي شوده دي که غیر شادي شوده دي، هغه د پردو جنکو سره په موبایل باندې غپ لګول، په میسنجر باندې غپ لګول یا په واتس اپ باندې غپ لګول، هر قسمه سوشل سیس چې استعمالي په هغې باندې غپ لګوي یا برای راست جنکو سره خبرې کول. نو آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ نو عزیزانو، زموږ فتاوو د شریعت ټولو فقه کتابونو لیکلي دي چې د غیر محرم سره، مطلب د اجنبي چې هغې سره د سړي نکاح شرعي نه وي شوي، خو دې دي کې چې ستا ورسره کوژدن ولې نه وي شوي، بیا هم د هغه جنکو سره نه په موبایل ګپ لګولی شي، نه په میسنجر باندې، نه په واتس اپ باندې، د هغې سره براه راست خبرې کول هم ناجایز دي. ځکه زموږ فقهاو لیکلي دي چې د ښځې اواز دا هم عورت دی. ځکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دي ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، یعنی تاسو هغه نرمۍ لهجې سره خبرې مه کوئ، د دې نه منع راغلی ده. نو به هر حال د نوجوانانو ته زما دا درخواست دی چې دا د شریعت یو حکم دی چې خو دې دي کې چې ستا ورسره کوژدن هم شوي، ستا ورسره د واده خبره هم شوي، خو د نکاح شرعي سره د هغې نه وړاندې د هر قسمه جنکو سره ګپ لګول دا ناجایز دي. یو خبره ده، چرته په اسپتال کې د نرسو سره یا په دغه رنګې په نن سبا په دې بسونو کې چې کوم دی دا کلنډرانې کومې جنکې دي یا په دغه رنګې ایرهوس چې کوم دي دا جهازونو کې چې کومې دې سره بقدر ضرورت خبرې کول دا جایز دي. ځکه د ضرورت الضرورات تبیح المحظورات د قاعدې لاندې ضرورت چې وي هغه مستثنا دی. نو لہذا دغه رنګې ډاکټرې سره یا دغه رنګې چېرته دفتر کې ناستې وي هغې سره به د ضرورت مطابق خبرې کې، د هغې نه علاوه اضافي خبرې کول دا د جنکو سره دا زموږ علماو ټولو ناجایز ګڼلي دي. او الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.